محترم مسلمانانو خویندورونو نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډیره زیاته پاورفل ده. یو قسم له د قسمت بدلیدو وظیفه ده، د تقدیر بدلیدو وظیفه ده، وران کارونه محترمو هغه د سمیدلو وظیفه ده. موږ به څه کوو؟ د ماسخوتن د مانځه نه بعد دا 4 رکعاته نفل دا کول دي. حدیث مبارک کې راغلی دی چې کوم سړی د ماسخوتن د مانځه نه بعد 4 رکعاته نفل په دې ترتیب او طریقه باندې کوي، الله پاک به ورته ثواب د لیلة القدر ورکړي. او د هغې نه بعد چې به کومه دعا کوي، کوم ذکر کوي، کوم وظیفه کوي، د څه حاجت دپاره کوي، د څه مقصد دپاره کوي، انشاءالله العزیز مکمل 100% ګارنټۍ سره تاسو په دې ترتیب باندې طریقه کار باندې دا نفل وکئ او بیا د هغې نه بعد خپل حاجات د الله پاک نه وغواړئ، بیا خپل مشکلات د الله پاک نه وغواړئ. انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو تمام کارونه په ښه او مزیدار او په احسن طریقې سره سرته ورسوي او ستاسو د زړه چې کوم ارمان دی، کوم امید دی، دا به الله پاک محترمو دا پوره کړي. بس لږه مجاهده غواړي د ماسخوتن د مانځه نه بعد 4 رکعاته نفل. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربانه رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو خویندورونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده دومره پاورفل او دومره بهترین او عظیم شان وظیفه ده د لیلة القدر چې کوم ثواب دی. خلکو ته کینې پوره 10 ورځې تېرېږي چې الله پاک ما ته را ثواب راکړي او دلته کې هر شپه دغه 4 رکعاته نفل کول الله پاک موږ ته پکې د لیلة القدر اجر او ثواب راکوي. او د دې سره سره چې کله موږ د هغې نه بعد دعا وغواړو انشاءالله العزیز 100% ګارنټي در کوم چې الله پاک به لازما محترمو زموږ ستاسو سوال تمنا ارمان دا پوره کوي. څومره مشکلات دي الله پاک محترمو ختم. انسان به څومره وي، د انسان حاجات به څومره وي، کیدای شي تاسو یو حاجت غواړئ الله پاک تاسو له 100 حاجتونه دا پوره کړي. ډیره زیاته سپیشل او ډیره زیاته زبردست او عظیم شان وظیفه ده محترمو. د وظیفې ترتیب او د وظیفې طریقه کار به داسې وي چې تاسو د ماسخوتن مونځ وکئ، کله د ماسخوتن فرض وکړل جمع سره، ورپسې سنت هم وکړل، ورپسې وتر. زنانه په کور کې لومبیا فرض، بیا سنت، بیا وتر او بیا د هغې نه بعد په دې ترتیب او طریقې سره 4 رکعاته نفل د هغې نیت مکمل طریقه هر څه تاسو ته وایم. یاد ساتئ محترم مسلمانانو خویندورونو چې کله چا لیلة القدر شپه ولیدله او د باندې دا شپه راپېښه شوله او دی کوم سوال کوي الله پاک یې قبلوي او که نه یې قبلوي. دقه رنګې محترمه د ماسخوتن د مانځه نه بعد موږ یو 4 رکعاته نفل وکړو او په نیت د لیلة القدر وکړو. او صحابه کرام به یو بل ته وایي چې هلکه څنګه چې تا دغه لیلة القدر هغه لیلة القدر هغه 4 رکعاته کړي کو نه دي کړي. باقاعده صحابه کرامو به د تعلیم یو بل ته ورکوو او نن زموږ معاشره کې دغه څیز ډېر زیات ختم شوی دی. نو ترتیب او طریقه کار به داسې وي، نیت کوم د زړه د اخلاصه 4 رکعاته نفل مونځ ادا کوم په لیاذ ارواح په رضا د خدای خاص خدای تعالی را محمد کعبې شریف په لور کو الله اکبر الله اکبر دا کو. بیا د هغې نه بعد ثنا وي، الحمد به وي، چې کوم صورت ستا خوښي هغه ووایه. 4 رکعاته نفل عام چې څنګه کوئ په دغه ترتیب باندې تاسو وکئ. کله 4 رکعاته نفل دا برابر شو بیا به د هغې نه بعد تاسو 14 پېرې درود شریف ووایئ، خو بهتر د مانځه چې کوم درود دی دا ووایئ او مې ویلې. او بیا به د هغې نه بعد 21 پېرې یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین او بیا به 21 پېرې ربنا 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 ربنا. او حدیث کې راغلی کومه دعا په یا ارحم الراحمین وشي نو پرشتې الله پاک دوی چې پروردګاره
دا بنده د کم وخت نه سوال کوي قبول یې کوله یا کومه دعا په ربنا باندې وشي ای زمونږ ربه الله پاک دغه لازما قبلوي نو یو شپېرې به ربنا ووایي بیا به د هغې نه بعد څوارلس پېرې درود ابراهیمي ووایي بیا به لاسونه اوچت کوي او الله پاک نه خپل حاجت وغواړه الله پاک ته ووایي الله زما دا مشکل دی ختم یې کړه انشاءالله العزیز تمام مشکلاتو حل دا محترمه په دغه مونځ کې دی تمام مشکلاتو حل په دغه وظیفه کې دی چې څومره زمونږه اخلاص سیوا وه څومره زمونږ توجه سیوا وه څومره زمونږه غوښتل سیوا وه څومره زمونږ طریقه د غوښتو ډېره مزېداره وه انشاءالله وظیفه به کار کوي 100% به کار کوي فورا به کار کوي خو چې څنګه زمونږ په الله پاک په خزانو باندې یقین و هغه شانتې به موږ ته رامیلاویږي زه ډېر زیات خوشحالیږم اکثر خلک کامنټ وکړي چې یاره دا وظیفه ما وکړله او زما دا کار وشو کار یې ځکه وشو چې په اخلاص توجه للهیت الله پاک دپاره په امید سره سوال کړی او چې کله موږ امید سره سوال نه کوو نو بیا به محترمو نه قبلیږي کوشش به وکړو چې کله مو وظیفه کوو ورسره ګناه پرېږدو کله مو وظیفه کوو مونځ پابندي کوو کله مو وظیفه کوو نه قرآن مجید تلاوت کوو کله مو وظیفه کوو ذکر کوو په توجه دهان سره انشاءالله دومره برکت به کېږي که نه چې تاسو به حیران شئ الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته